د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولنې لور حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها دا غي نکاح وسره وشو. دا دوانه ماشومانی دا دوانه جنکې د ابو لهب په بچو باندې عتبہ او عتیبہ دا دو بدبخت کسانو. دو ته چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت د اعلان پته ولګیدا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د توحید دعوت چت کو نو په دو باندې دا خبره ډیره بده لګیدا. نو ابو لهب خپل بچو ته وی د محمد आवाज عمران بے عشق خلق ناس دي بے عشق یاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک دی راشي او زدي غلې پاتې شو دا بسنګ کی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مړه دا خو دې نوم دی چې سړی والی کنه دا خلق وګش او فائدہ ده ان الله وملائکته یصلون علی النبی قرآن حکم دی ان الله وملائکته ومړه تاسو بس درود شریف وایي ان الله تعالی به درود وایي وملائکته او الله فرشتي به وایي نو څه شي بیا الله تعالی حکم فرمای یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اے مسلمانانو تاسو پیم وایي الله او الله فرشتي په وایي نو تاسو پیم وایي برکت به سي برکت پیدای چې من صلى علی واحده صلى الله علیه 10 چې څوک یو ځل په ما باندې درود شریف وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله بلس رحمتونه راولېږي فائدہ استغفر ده. من صلى علی مره واحده فتح الله له بابا من العافيه څوک چې یو ځل په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف وایي الله تعالی په د عافیت دروازه کولاږي فائدہ استغفر ده. لہذا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک راشي فورا درود شریف وایي. نو هغه خو نه وی کنه او کافرانو نو ابو لهب وی د محمد دی لوریانو له طلاق ورکا دومره بدبختو هغه یو خلګه حیا وکړه او دا بل لاغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې ناسو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلکو ته تبلیغ کو او دا بدبخت راغه په مجلس کې وته محمد وستا لور ته ما طلاق ورکو. څومره عجیب خبره وستا لور ته ما طلاق ورکو. اصل کې د خبره لکه د پلار د بار دینه غټ مرګ نشته. هر سړی خپل اولاد لري کنه خپل بچیان لري د پلار د بار دینه غټ مرګ نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لړ زخمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات خفه شو وی الله د خپل سپونه په اوسپې مسلط کې په دې بدبخت باندې د خپل سپونه د خپل زناور نه په زناور مسلط کې زما دې وړه تکلیف راورسو ما خو بچی او ما ته په ډک مجلس کې وایي چې ستا لور ته طلاق الکه د طلاق ورکولو کوم څه طریقې کنه دا خو یو دستور دی. زه خو د عرب په سردارانو کې یم پیغمبر یم او تا ته ما ویلې چې دې ګناه مې څه کړي ده صرف دغه دعوت ورکوم چې لا اله الا الله د دې خبرې دعوت ورکوم په تا بد لګي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خیر وکړ هغه واورېدې څنګه چې روان شو کنه لاړو لار ته وی خیر مې نشته لارې وته ولې محمد صلی الله علیه وسلم را تخیری کړی دي په قافلې کې سفر یې کو شپه رااله وی بای ور بل کوي چې د زناور را نشي اشي الله کم زناور را لېږي نه واسطه ور نه لريږي ویلکه بای دا نور خو خپل غم کو ودته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیری کړی دي دا چې وکي د خپل سامان راغونډ کوي بسترې راغونډي کوي او د دینه یو چت ځای جوړ کړي چې چرته اسی نه چې دې سونه خوري او چار چاپیره به مونږه ود شو نو که ساروی راځي نو دې به کم از کم نشي خوړی درنده راځي دې به نشي خوړی بره په سامانه کې د شپې ازمره راغی او د یو کس خواله براتلو بین بیکو یو به بینو الله طرفه مسلط شو یو به بینو دا ټولې بین کړه او په اخر کې دغه ځینې چلانګو لګو او چې چلانګي ولګو اقا سامان ته ورغی او هغه سړی است وشلو ختمې کو ټوټه خدایو خبره تاسو په ذهن کې چې د دې جنکو رخصتی نه وشوي صرف نکاح شوی و. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې ورکړه.